ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया वो बिजली का कड़का तया सौतेहादी अरब की जमीन सारी जिसने हिला दी। मुहतरम मुसलमानानो यो अजीम निस्बत सर राजम हुई स्तासु द महले यो गुलाली बची शायान अल्लाह तबारक व तआला अजीम किताब इख्तिताम ता रसूल मुंचों के मुसलमानान यू जमुंग पर कुरान ईमान दे और द कुरान द मनलु द वजन मुंगा मुसलमानान यू او دا قرآن کریم د دې زدکړه په دې باندې خوشحالي دا یو طبعي او فطري سیز دی بیا ما خو قاري صاحب ته وویل چې یاره باران دی او مرګري با انتظار کوي دلته زمونږ محترم رور مولانا محمد علي شاه صاحب دی به موجود وي بس ایمه دعا وکړي او کړاو مه کوئ والله یې دیرم جزای خیر ورکړي دې مونږ ځان سره پدے کڑکیچن موسم کی پدے باد و باران کی اغستاسو زیارت مشاو دے خوشحالے کم شریک شو اللہ تبارک و تعالی دے زمونگا استاسو دارا جمع کے دا پخپل دربار عالیہ کے قبول و منظور کی محترم مختصر یو سو غٹے غٹے خبری کو خود درخواست دا دے چې مونږ دا خبره اورو چې زمونږ استادو مخکنه اراده دای چې زه دې خبرو ته محتاج یم د دین خبرو ته مونږ استادو ټول سیو بیا لګ لګ رانیز دوش الله اکبر کبیر مونږ استادو ټول د الله د دین خبرو ته محتاج یو نمبر 1 نمبر 2 محترمو دا دینی خبره اوریدا دل او پادب سره ناس تکو دا به ټیم پاسی نه ګرځو چې بس یو رسم دی تماشوم ختم بئی نو بس استاد برازی نو دعا بکی نو آخر کے بچے اس کو کیسا ختمہ
نه محترم چرته چې د دین خبره وعظ بیان تقریر کیږي کنه دا زمونږ استاد روحاني غذا ده روحاني خوراک دی چې مونږ او تاسو دا په ادب سره اورو توجه سره اورو مینا محبت سره اورو اے محترم تاسو لپتشتا څوک چې داسې مجلس کې راجم شي کنه او پای کې د الله او د الله رسول او د آخرت او د قبر او د حشر دا خبرې کیږي داسې مجالس پس ملائک ګرځي ګوره کله چې داسې ځای کې د قرآن خبره کیږي د قرآن بیان کیږي داسې مجالس پس څوک ګرځي ملائک علیهم السلام ورپسې ګرځي یارا نو چې یو مجلس پس ملائک ګرځي او زما او ستا پزړه کې د هغې شان او عظمت ني بیا خو موږ ډېر بدبخته یو او ای محترمو یو بله خبره واورئ ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه ذکر کوي چې ډېر کارتا الله تبارک وتعالی د دې خپلو بندګانو دپاره داسې یو مجلس نه دی چې سړی پکې د توبې په نیت سره ناسته وکړي دا د زرګونو د شرابو مجلسونو دپاره کفاره ګرځي خبره مو ذهن وانغسته یو سړی په زرو پیرې غلط مجلسونو کې ناست دی د زنا مجلس کې د بې حیایۍ مجلس کې د شرابو مجلس کې یو مجلس نه دوه نه لس نه سل نه په زرګونو غلطو مجلسونو کې ناسته کړی د یو مجلس ته راغی د توبې په نیت سره په دې مجلس کې په ناسته سره ورته الله رب العزت 1000 غلط مجالس دا د هغې دپاره کفاره وګرځوي دا مجلس قیمتي شو که قیمتي نه شو مونږ سره خو قدر نشته بیا محترمو داسې مجالسو کې چې دا کم خلک را جمع شوي دا ملائک راځي نو لږ ملائک نه دونه ملائک راځي حلقه جوړی رواني عرش مولا پورې ملائک یارا تاسو د محله کې نه بلا شي ملائک مونږ او تاسو د ملائکو مجلس کې ناسیو اللہ اکبر اللہ رب العزت باوجود علم تفوس کئی کم دے نرالے رب استاسو خلق را جمع شوی ہوتے یادولے استا خبری کولے استا کتاب بیانو اللہ اے ملائکو نو دی سخوختا نو اے رب دا استا بندگان تان یریدا نو استان استا جنت غوختا جہنم نے پناہ غوختا مجھے زمونگا استاسو دلتا نا ناستم پا دی غرص طریقہ چې مونږ د جنت مستحق وګرځو اے محترمو نو الله ورته وی اے ملائکو زما دی بندګانو جنت جهنم لیدلی دي رب لیدلی خو نه دي دی خو صرف اوریدلی دي چې جهنم دونه خطرناک دی په جهنم کې عذابونه دي په جهنم کې ماران دي په جهنم کې پریشانې دي په جنت کې خوشاله په جنت کې همیشه ځواني په جنت کې همیشه صحت په جنت کې بیماری نه په جنت کې د خپل درد نه په جنت کې دشمنی نه په جنت کې مشقت نه په جنت کې دکانداری نه زمینداری نه تجارت نه اغستل خرڅول نه مزدوري نه مسافري نه بلکې داسې زندگی دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تاسو چې جنت کې چې سم غواړئ تو سورلې غواړئ چې کم قسمه خوراک غواړئ کم قسمه سکاک غواړئ کم قسمه لباس غواړئ کم قسمه خوشبویان غواړئ کم قسمه سیزونه سکل غواړئ کم قسمه سیزونه کتل غواړئ کم قسمه سیزونه اوریدل غواړئ کم قسمه سیزونه په لاسو ټچ کول غواړئ تاسو ته به التغه ارس ملاویږي ښا دا الله وعده ده موږ سره وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ فدی وجہ حدیث مبارکو کے راضی سوک چې د الله نه د جنت سوال کوي کنا وی دا جنت الله ته وی چې ربا دغه تند نه ما غواړي نو ما ولا ورکی فدی وجہ دا دعا وختل پکار دی چې اللهم انی اسالک الجنه
کما دعا یا اللہ تعالی زستا جنت غواړم خا محترم مسلمانانو ملائکه توی ربا دی جنت جہنم لیدی نه دی او ریدلی دی صرف کلی دلی وینو بیا رب دی خوب بیا استادا شکریانا او دی ذکر اسکار او تلاوتونو نارو سر پورتا کونا اللہ ورطوی زمادا بندگان چه زمان دون پزلکی یردا ما سر دون من دا زماد جہنم نیریگی زماد جنت شوق لری نو اے ملائکو تاسو گواہو سے دیلما د جنت فیصلو کا دی گناہونا من ماپ کا سبحان اللہ اللہ سوئی دی گناہونا من ماپ کا دادا سے مجالس تی نو کہ پدی زمون دودری گینٹی نا کہ پدی زمون میاشتی اولگی نو ام سودا ارزانا را پدی لکونا نا کہ پدی زماؤستا کرورونا و جروبونا و دا ہر سا اولگی نو بیام گواری سودا ارزانا را دا ملائکو توی چه ربا سکسان راغلیو دے مجلس تا دے بیان تا دے درس تا دے اوری دو غرزیان نو خودلتے دے جیسر سرا دے مشر سرا خوش دلہ سرا رحمدللہ سرا دے بل مشر سرا محمد علی شاہ مولانا صاحب سرا سکارو نو راغ دغل تبرندکی والا بار پا انتظار کیے ناستو رب دا غی بارا کس پیسل دا وی اللہ رب العزت ورطوئی دا سے خلق دے کنا دا ماوتا دے مجلس والا یادی خواہ کاغا زمیدار دے کاغا پٹکی نپوئی گی کاغا ارسنگا دے خودی دینی مجلس کے ناستے وی اللہ ورطوئی ہم السعداؤ دا آغا خوش قسمت خلق دے کہ دی سر دا چاکار دے اغم بدبخت نشی کیے دے اغم مسرم آپ کو ایڑون دختے نسو وڑی خود وستر کے وڑی کر دا محترم دا دی مجالسو اغا فضیلت دے اس مونگا کم چیز را جمع کو دے بچی قرآن ختم کرے دا خوشحالی مونگا مدرسو را کی دا خوشحالی مونگا علماء را کی دا خوشحالی مونگا قاریان را کی دا خوشحالی مونگا پیزان را کی فدی وجہ دا مدارس دا علماء دا حفاظ دا قرآن کی دا محنت جاری کنا دا دے ملک نو دا دنیا نا دا دین او دا قرآن دا سو دا چاپلارم نشی ختمو دے انکہ مونگا تاسو گورو دا غیر خلق پا نظر کی دا مدرسی طالب دا مدرسی مولا تبلیغی دیندارا گیری والا پٹکی والا دا دا ہی دستر گوز غیری اغیب مکت آلاش کئی چی کلبا یو مکپ لاس رازی کلبا جتا یو گیری والی چی نم پی دا قاری کلبا یو گیری والی کلبا یو پٹکی والی چی از پی نم دا مولائی نا عالمی نا قاریو نا حافظی رزیل بٹا رزیلی دا سی خلق برامخی تا کئیو اغیب ان پیرمین کیسز کئیو دا غیب پا پاداش کے با زی پٹکی بدناموم دا غیب پا پاداش کے با زی حافظ قرآن بدناموم دا غیب پا پاداش کے با زی عالم دین بدناموم زی با مبتی بدناموم مدارس با بدناموم تبلیغی مراکز با بدناموم دا غیر خلق پیدا کری یا دا عالم حافظ قاری نہیں ہو صرف شکل ہے اگر جو کری ایو طالب علم جامع چولے ہوا مدرسہ کے داخل شوے ہوا چرتا مدرسہ کے اغلاؤ شوا شیخ تسڑے راغی جب استاذ مدرسہ کے طالب غل دے اغوین طالب غل نشی کیے دے مولا غل نشی کیے دے مفتی غل نشی کیے دے دا غلو خو جامع طالب اختیار کرے وخا خبر خیال تا دا غلو اسی کری جامع شکل ہے طالب نور دن غلو دا مخ کے نہ ڈاکو طالب و عالم دا بازی کہو خود مسلمان شانم نہ دے سڑیا اللہ اکبر کبیرن دا بچی منت مدرسی او مولا او حافظ او جماعت تیار کر او دا یو بچی نا دا دا مدارس یو عظیم کردار دے یو لوی کردار دے او دا کردار دا چانا پٹ پنا نہ دے کچر تا سوک لگیائی دا علماء خلاف پراپیگنڈا کول دا مدارس خلاف پراپیگنڈا کول
نو داغي بارک نور سنوایو هو اذا اتتک مذمتی من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. اگر شاعر خپل محبوبی ته وایو ته د هر چا خبرې ته وګ دي، هر چا خبر چې ما په څوک خبرې کوي نو ته د هر چا خبر اوري، د هر چا خبره مورا. چې کله یو بد نسله، چې کله یو بد عقیده، چې کله یو ناقص سړی زما بد وای کنه نو دینا سبق حاصل وا چې زکه مال ته رسیدلې ما. چې کله د مدارسو د علماو د حفاظو د علماو د دې خلاف یو بد نسل انسان را پاسی، یو بد کردار انسان را پاسی او د دې په کردار اعتراض کوي، ته پوهیږه چې دا مدارس والا حق ته رسیدلی دي کنه یار. ځکه په یو بد کردار سړی هغه نشانه اعتراض ګرځي. محترم مسلمانانو، قرآن کریم ختم شوی دی، د قرآن ختم باندې راجم شوی یو، د قرآن میلمانه یو، د قرآن مونږ باندې ډېر حقونه دي. خدا یاد ساته محترمو، دا قرآن کریم الله را لېږلی دی، دې سره خلکو کې انقلاب راځي، دې سره خلکو کې بدلون راځي، دې سره یو معاشره جوړیږي، دې سره زنانو کې انقلاب، دې سره نارینو کې انقلاب. مړه دې قرآن سره په وړو ماشومانو کې زبردست انقلاب راځي. ووره دو ماشومانو حالات. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی، توجه مشته محترم وکنه که دعا وکما. ما خو لس منټه خبرې کولې خو تاسو توجه زه مجبور کوم نو خبره اوږده کا لګه خیر دی. او کني تاسو اوسه ما ته پلاس نه راځي نو خطر ته ګیر کړی دی اور کنه او تم باران دي تاسو د پټیو د نورو کارونو ټوټی دا. الله اکبر کبیره. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وی د بدر پرز باندې زه میدان کې ولاړم، د کفارو خلاف داړم باندې یو لوی معرکه وا. وی ما چې خې طرف ته او ګس طرف ته وکړه کنه واړه واړه لکان کچا لکان ولاړو، کشر یو ولک بل معشوم. وی دا یو راته لک سات پس وی یا عم اے کاکا جان تا ابو جهل پیژنې؟ نه پیګورو معشومانو ته ګورو دا خبره ښه. نن زموږ ماشومانو ته د پیغمبر د بیبیانو ماشومان پرېږدوه، مشرانو مسلمانانو ته پته نشته، زنانو ته پته نشته. زموږ ډېر مشران داسې شته نارینه او زنانه د پیغمبر نوم ورته نی معلوم وي، بس دوست دخته. ماشومانو ته وي تره ته ابو جهل پیژنې؟ وي یا پیژنې مې هلکه بچي اور وارث تا د ابو جهل سره سویمه ده. دا د قرآن انقلاب وره دین او جوانانو قرآن ته ناسته کړې وه. دا یو ماشوم ورته وی تره ما دا اورېدلي دي چې ابو جهل زما خوب پیغمبر پسې خبرې کوي، نو دا خو زمانه نه برداشت کیږي، یا به دا ابو جهل لن وجنم یا به پې ځان وجنم. دا د ماشوم جذبه، د پیغمبر په عزت به ځان وجنم یا به دغه دشمن وجنم. نن د ماشومان په دې ځان وجني، شابه ما ته موبایل والو، دا قسمه موبایل راته والو، ما ته لیپټاپ راته والو، کمپیوټر راته والو. الله اکبر کبیره. کني ګوري کور را تختم قرآن لاس کې نشته دا وړو کنه لکان تختی یاره نه لکان تاسو ګوره پلان کیږي کې الګ او تختې دو ال تعالی کو تختې دو ال تعالی کو تختې دو. الله اکبر کبیره. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. ور هغه وړو کې الګ دی، هغه ورته عجیب خبره کې تر ما اوریدلی هغه زما پیغمبر پسې بکواس کوي، نو ماشوم دا زمانہ نه برداشت کی. نن د ماشومان غیرت پیژني، نن موږ ماشومانو ته داخوي دغه ګوري تر دی او د تر زوی دی ګوره د نفس کمې ګوري چې د تر زوی د مخ کې لاړ نشي. الله د تر زوی سره ستار واره نه دی یار. او کور کې ټول د تر خلاف خبره، د ماما خلاف خبره، د بل د ماشومانو ذهن کې دک د نفرت تخم مضبوطیږي چې لویږي دشمنی د تر سره جوړیږي. بیا موږ په دې کې غیرت او عزت ګڼو چې د تر زوی دی او ګلک اخوا دی خوا کېږي درد ورکوه. الله اکبر. دا هغه ماشومانو دا جذبه جوړه وه
چې د پیغمبر په ناموس اعتراض کوي زه به د پیغمبر په ناموس باندې ځان وجنما. عبدالرحمن ابن عوف وایي زه خو حیران شوم یار چې دې ورکوټي هلک ته ګوره او د دې جذبې ته ګوره او د دې عقیدې ته ګوره. وایي دغه خبره راته دی بل ماشوم دی بل طرف ته وکړه. داسې ماشومان قرآن ته کښېنوئ، ماشومان مدرسو ته ولېږئ، ماشومان د علماو خوا ته ولېږئ. اے محترم مسلمانانو، عبدالرحمن ابن عوف وایي دې کې ابو جهل په خپله سورلی را روانو. وی ما دې نوجوانانو ته وی بدې بچو ته چې اک وینه اک ابو جهل دی. وی لکه د باخې په ورغوټه شو، ها لکه د باخې په ورغوټه شو چې په کومه سورلی ناستو هغې د خپې خپېوالی سړی یې را ګزار که او سړي باندې ګزارونه وکړه. زمونږ یو مشر پیر صاحب دی، شیخ صاحب دی، د اوږې خطیب صاحب دی، هغه وایي چې دې دوو الکانو په ابو جهل ور منډه کا نو ډارې کې ولا ښځه کونډه کا. څنګه مې وي چې دې دوو نوجوانانو په چا ور منډه کا چې په ابو جهل ور منډه کا نو ډارې کې ولا ښځه کونډه کا. خبره باندې پوه شوې که دغه ځان ته اوږده واقعه ده، خو دا نوجوانانو کې انقلاب دی قرآن راوستی سوچ داسې جوړو. یا الله اکبر کبیر. راشه زنانو کې انقلاب وګوره. الله اکبر. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا سلور زامنی دی. زامنو تسوی بچی سبا تب دا کافرانو خلاف میدان لگی، کفارو خلاف میدان. نو اسے نا چې ماماګانو شرموي، اسے د ترونو شرموي. ما تاسو د ترونو د ماماګانو په لمن بد داغ نه لګولې. نو ګورې بچو که تاسو څه راو تختې دی په میدان کې کنه نو ما به وشرموي، ما د لپې نه دي بخلي. ها زنانه را تربیت کړي د وړو. نن زموږ زنانه هم د وړو تربیت کړي. دا واقعیت په کورونو کې بیانېږي نو کار به کېږي. ها زموږ تبلیغ والا ملګري وایي یو تعلیم په کور کې کوي یو جومات کې کوي. مونږ نه د کور تعلیم ته اوسګار یو او نه د جومات تعلیم ته اوسګار یو. د دین تعلیم د دین بیان دا چې څونه کېږي په کورونو کې هلته انقلاب راځي. بهرحال هغه څلور واړه رونه سبا ته میدان جهاد کیږي. د مور دا خبرې یو بل ته اوري چې ګورې پشانه شو هلکه په کافرانو کې هم ښه کوترا وکړه، خو دیم د کفارو د تورو د لاندې راله او څلور واړه شهیدان شو. ها څلور واړه رونه شهیدان شو، د یوې ښځې څلور زامن شهیدان. مور خبر شوه چې بی میدان ختم شو، خلق خپل شهدا لاشونه راغونډوي. دې د یو زوی لاش ولیده، هغې سیټ تکه د بل زوی لاش، د بل زوی لاش، د بل زوی لاش، څلور لاشونه. د صحابیاتو د هغه دور عجیبه خلک او بیا څه وایي؟ وایي الحمدلله، وایي زه به د قیامت پر فخر کوم په دې خبره چې زه د شهداو د میندو په سب کې پاسم. اسې مونږ دې سوچ وکړو چې مونږ به سبا ته د اجلاګانو پلاران په سب کې وپاسو، که د کومو بې خوند خلکو په سب کې وپاسو. کوم دغه غم خو مونږ سره نشته یاره. خپله ذمه داري تر سره کول، خپلو بچو ته د قرآن سره تعلق قایمول. نو دې زنانو کې انقلاب راوستی و. اے محترمو د انسانانو انقلاب پرېږده، نو پیریانو کې هم انقلاب راوستی و. د پیریانو په دې خبره بس خبره ختمو. پیریانو کې څنګه انقلاب راوستی و محترمو؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مکی دور په دې کې اخیره زمانه کې طائف ته تللی او دلته د خلکو بیخي د دعوت او د دین کار ته نه پرېښود. طائف ته لاړو. طائف د مکې مکرمې نه کافي لرې دی. په دغه طائف کې د سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قبر هم دی او الته مسجد سیدنا عبدالله ابن عباس غټ جای مسجد هم دی.
او هغه طائف پای کې اوسم هغه ګټي هغه خاورې هغه لوټي هغه اوسم موجود هغه باغونه اوسم موجود هغه آبادیان بعض اوسم موجود دي نبی علیہ السلام طائف تلاړو طائف والا ته دین بیان کو طائف والا مشران ته دین بیان کو مشران ورته ډېر په مخامخ بد ردی وی یار پیغمبر تا سون الوی مقام سون الوی شان نبی علیہ السلام پس الکان کا پکانو وشتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف نہ روان دي تفصیلات نہ بیانوم صرف اشارہ در کوم بیا واپسې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مقام کې قران لستو او دغه وخت کې پیریان راغلي ا پیریانو قران ته وخت کې خو دا دې پیریانو په اول ځل د الله کتاب اورید او څنګه چې دا قران تر وګو شو کنه یو بل ته انسیټي چپ شي چپ سناشنا ون ته خبري دي یار دلته کستاسو توجه یو بل قیمتي خبره مې زین تر له کوم ته کنه کنه کوم چاته به وای نه حجی صحیح سے جزاک اللہ خلقو ته به وایو ښا محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قران لولي پیریانو وګخي او پیغمبر نه دی خبر چې پیریانو وګخي شابه سبق وای څنګه پیریانو وګخي دی او پیغمبر علیہ السلام ته نه دی خبر چې پیریانم راغلي او پیریانم قران اوري څنګه وای خبره چې ما ته پته ورګي جمع کېدم نبی علیہ السلام قرآن لولی او چاغ وگیخی پیریانو او پیغمبر تا دیکھ یو مسئلہ معلوم شوالکا کہ پیغمبر تا دا پیریانو پتا نوا پیغمبر سونلوی مقام سونلوی شان دا انبیاء و امام اللہ پسی دویم مقام دا نبی علیہ السلام اگر ندی خبر چی دلتا پیریان امراغلی و قرآن اوری نن زماوستا پا بازی علاقو کی سنگ یو سڑی پنوک کی غل معلوم ہے پیغمبر نه دا پیغمبر نه دیوچت نه کو یارا څنګه یو سړی تا ته کوډه منتري معلومه او ما ته یو تن وی وې زموږ ته نه جوړوا یو دمګره مې راوست وې غراته دې خزي کمیس پراوړې نو څه د پردو خودو کمیسونه بویول دا ښه کار دی محترم ډېر خلک د خزو کمیسونه بویي یو جادو به معلومو اے پلیشتو کوي تاسو به نه دي دلته علماء کرام ډیری دا مسائل به بیانې دا هم مسائل دي او ورته وی 1500 روپے برا کوي په دې بدل چرګ وخره وړما د مظفر لا دینه کانو دی کې بز شوروا کوما په دې سره به جادو معلومي الکه صفاو وای کنه بيز تاسو ترس پاره وما دم پیچوما نو بای کما په دې رز باندې دیاړي مزدوري کوی ما زره 300 روپے ګټلې شوې نو مال هغه پیسې راکا نو څه گنجائش به پکې راوته و بیا نو خلقو تاکیدول تبا کې الته نبی علیہ السلام د پیریانو نه خبر دا ګور یاد ساته نبی علیہ السلام فرمایي من اتا عرافا سوچ نجومی پالګر ترویتی تلاړو چې زما پالو ګورا زما قسمت ګورا لګ معلوماتو کې بما سره کوډه منتر اشتاو کنه تعویذونه چا کوم ځای کړی بعض خلک پلان کې چې خزا او سړی راوته تعویذونه معلومي کوډه منتري معلومي چا چې دا کی دوا یو روایت کې راځي دا سړی په قران سره کافر شو نکاح ماته شو سونه حدث سونه خلک روان دي په دې کې د عوامو قصور نشته قصور زما دی دغه دې کې ناشته ما په عمر کې دا خبره چاته لکم چې دغه جادوګر تعویذګر پسې مگر دی دا کوم نه خلکو ته دغه بیا خلک خپکیږي خلکو زنانه خپکیږي بیا زنانه را تعالی عمل و باندې راځي دا مسله د خلکو ته نه کومه پټکړې مې دا حق می پټکړې وي الله اکبر کبیره دا یاد ساته محترمو هغه پیریانو قران وورید پیریان په خپل مخلاړه پیغمبر تعالی وਹੀ راولې غلا اے نبی رسول سلام تا غشو کو طائف والو پسې طائف والو استا خبر او نریدا استا التدتلو فیده دار ہوتا چې د بل ملک نه پیریان رااله اے پیغمبر هغه مسلمانان شو د قران پاورې دو سره او هغه پیریان چې خپل قوم تلاړه هغه پیریان ورته وی ان سمعنا قران عجبا خپل قوم تکا گزاري بیانې موږ ناشنا کتاب اورید اے مسلمانانو قران خو چته وره کنه دا الحمدلله والناس پورې ټول قران ته وره کنه
امانو سره چې الله پدې کې سوي، پدې کې کم واقعات، پدې کې کم دلائل، پدې کې کم مټاس، پدې کې کم خوند، پدې کې کم انداز، پدې کې د دلائل کم قوت، پدې کې کم تخویفات، پدې کې کم بشارات، پدې کې په کم انداز سره تسلی، پدې کې په کم انداز سره رټلې، کله ایمان والو سره خطاب، کله اهلی کتابو سره خطاب، کله د منافقینو تذکرہ، کله د دهریو تذکرہ، کله د مجوسو تذکرہ، کله الله د ایمان والو نه مطالبه کوي اے مومنانو پدې لارځه پدې مزه مون خبر نه یو کہ اللہ را لسوئی او دا آغازی مشان کتاب دے نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویذو به آخرین، یقیناً اللہ پا دے قرآن دیر خلق اچتیا دے قرآن سر نسبت راشی اللہ والا دیر لوی ترقی او دیر لوی عزت نصیب کی خواہ او چه سوک والا توجہ نور کئی لوی لوی خلقی پا دے قرآن سر ذلیل شیغا اللہ نے زمونږ استاد فضل کې د قرآن سره مینه محبت پیدا کی، کم بچی قرآن کریم اختتام ته رسول په دې خپل خاندان خوشحالي کړي دا چم گاوند یاران دوستان را جمع کړي په دې کور کې نورم خوشاله راغلي دي، الله رب العزت دې ته نورم خوشاله نصیب کړي او الله زمونږ د اجتماع د ختمونه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي، درود شریف او ایماندار دعاو کې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اے رب ذو الجلال سمو اورید مونږ ته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کی، اے رب دې کوم معصوم دا قران کریم اختتام ته ورسو په دې کور کې نور خوشالي دي خپل میس کې خپل خپلوان دوستان دا جمع کړي دي، اے رب دا خوشاله نورم سیوا کی، اے رب ذوالجلال دی بچی د قرآن په ختم کې د دې د والدینو د دې درونو خويندو د دې د خاندان د دې د استادانو د ټولو یې سو کې رب اے رب ذوالجلال زمون په بچو کې قرآن خوانا نیکان صالحان پیدا کړه رب د چا بچینی رب نیکان صالحان بچي ولا ورکی د چا خپل میس کې په کورنۍ کې په علاقې کې خفګانونه تربګنوي رو پرورې او دوستي سره بدل کی، اے رب ذوالجلال د چا کاروبارونه اغا ناس دي، د چا مالی حالات خراب شوي، د چا روزګارونه ولاړ شوي، اے رب ذوالجلال اغا ټول ضروریات د مسلمانانو پوره کړه ربا، شریعه جاری د خپل غیبی خزانو نه پوره کړه ربا، بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي، زمون زنانا دیندار او حیا والا وګرځي، زمون دا کشر کولم دیندار کې د ځوانو حفاظت وکړه ربا، زمون د مشرانو په عمر کې برکت واچي، اے رب ذوالجلال دی مسلمانانو ډېر په مینا محبت سره په اخلاص سره ستاسو دین خبره اوري دي، اے رب ذوالجلال ته جوړه د خیر ډکه کی، کورونو کې خیرونه عزتونه نازل کړه ربا، د آفات او بلیات او مصیبتونو نه اوساته، د تانو تاثیرونو نه اوساته، د کچرو نه اوساته ربا، اے رب ذوالجلال اسپیټالونو نه اوساته، عافیت ورته نصیب کې، برکتونه ورته نصیب کې، اے رب ته زموږ راضي شي رب رچا سونا حاجتونه دي شرعي، اے رب ذوالجلال چاره دعاګانو درخواستونه کړې دي دا غټول مشکلات آسان کی، اے رب ذوالجلال اے پاک پروردگار زموږ د ملک پاکستان حفاظت وکي رب، زموږ په دې ملک کې امن قائم کې، خاص کر زموږ په دې صوبه کې اے رب ذوالجلال پښتانه فلاشونو په جنازو کولو فلاشونو چتولو باندې ستړي شو ربا، چرته د عالم جنازه، چرته د بل جنازه، چرته د بل ربا اوخ کې ختم شوي، اے رب ذوالجلال په خپل فضل و کرم سره زموږ په دې صوبه کې امن قائم کې ربا، اے رب ذوالجلال په تمام دنیا کې د خپل قرآن نظام هغه ته غلبه نصیب کې ربا، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمت